بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه ابن الصلاح صفحه نمبر 45 عبارت مذکوره داده ثم انما يتقاعد من ذلك عن شرط صحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الابواب دون مقاصد الكتاب وموضوع الذي يشهر به اسمه الذي سماه به وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه. بیا د هغه شیخینو تخریج کرده احادیثو چې شهي حدیثو د شرایطو نه قاصر وي. ثم انما يتقاعد کم وي، ناس وي، یعنی قاصر وي. شیشه انشط صحیح د شرایطو صحیح نه هغه قلیل ډیر دی، یعنی توڑی ہے. هغه کم دی لکه فی کتاب یوجد فی کتاب البخاری فی مواضع من تراجم الابواب، چې هغه د بخاری د کتاب په تراجم او ابواب کې زی په زی ملاویږي، نه کې مقاصد کې دون مقاصد کتاب کې دي او موضوع د کتاب کې نه دي. الذي يشر به اسمه الذي سماه به، چې د هغه غمازي د هغه نوم کوي چې د هغه نوم سره هغه کتاب موسوم کړ دی. هغه شی د نوم الجامع المسند، د بخاری نوم دا دی الجامع چې جامع دی د حدیثو، مسند دی، سند سر دی، صحیح دی، مختصر دی، من امور رسول الله صلی پیغمبر سم د امور نه و سننه و ایامه، او د سنن نه او د ایام نه. نو د دې خصوصي پهلو جانب چې د هغه من وضاحت کړ دی، د هغه مطلق قول امام بخاری په خپل ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح. نو ګوره دې ته لوټاوي کنه، وای ما خپل په جامع کې صرف صحیح احادیثونه راوړ دي. اور دغه رنګ حافظ ابو النصر وائلی سجیزی قول مطلق هم دغه دی. بیا و چې اهل علم او فقها و غیره په دې خبر باندې اجماع کړدا چې یو سړی قسم وخړو په دې خبر باندې چې څومره حدیث په بخاری کې دي او بخاری روایت کړی دی او ټول صحیح دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دی لکه وی په دې کې شک نشي چې سړی به خانیس نشي، د دې بیوی او بدستور د دې بیوی لکه په نکاح کې به طلاق کېږي نه لکه په خپل وی ما ادخلت فی کتاب الجامع، معنی داخل کړی خپل په کتاب جامع کې الا ما صح، مگر هغه حدیثونه چې هغه صحیح دي امام بخاری. وذلك وكذلك مطلق قول الحافظ، او ذکر مطلق قول د حافظ ابو النصر وائلی سجیزی، هغه په خپل وی اجمع اهل العلم الفقهاء وغيرهم، اجماع کړ د اهل علم او فقهاء وغيرهم علا پدې ان رجلا لو حلف بالطلاق، کې وسړی قسم په طلاق وخی چې او داس طلاق کې الفاظ وی ان جميع ما فی کتاب البخاری مما روی عن النبي صلی الله علیه وسلم قد صح عنه، ټول هغه چې په کتاب بخاری کې دي چې مروي دي د نبی صلی الله علیه وسلم نه، دا ټول صحیح دي. څوک داسې قسم وخی ورسول الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ویلي قاله چې ویل دي نو لا شک فيه، په دې کې دی وی شک نشتی چې انه لا يحنس، دا سړی به خانیس نشي په دې قسم کې. والمرأة بحالها في بالته، او بهر حال خزه به په نکاح کې وی لکه نوزي. ولی زکه چې دا و چې صحیح دي حدیثونه په دغه بخاری کې دی، امام بخاری نقل کړی دی د الله د رسول نه، لهدا په دې کې هیڅ شک نشته لکه هیڅ شک نشته. وکذلك ودارنګ ما ذکره ابو عبد الله الحمیدی، هغه چې ذکر کړی ابو عبد الله حمیدی په خپل کتاب کې الجمع بین الصحیحین کې من قوله خپل دی قول نغوی لم نجد من الائمه الماضیین، معنی دی مندل دی هغه ائمه چې مخکې تیر شي ماضیین رضی الله عنهم یا رحمه الله عنهم اجمعین، وسوک من افصح لنا فی جميع ما جمعه بالصحه الا هذين الامامین، هغه په خپل ایمان نه دی لیدلی لکه یعنی چې موږ جمع کړي په صحیح د قبیل نه نیوي لکه هغه وی هغه به خانیس نشي او خدا وی. او دارنګ د هغه کول چې ابو عبد الله حمیدی خپل په کتاب جامع بین صحیحین کې ویل دي چې موږ دشته امامان نه چرته موږ دا نه دی الله دې هغه ټول ناراضي شي چې هغه خپل په جمع کړه تمام حدیث په سلسله کې د صحت صراحت کړي وي سوا د دوه امامانو نه، یعنی که د صراحت تشریح کړه وضاحت کړي صرف د دوه امامانو کړ دي، نور علماء نه کړي. نو د دې ټول اقوال مقاصد شي لکه چې کتاب اصل موضوع اور ابواب متون مراد دي، نه کې تراجم. ځکه امام بخاری په تراجمو کې تعلیقات هم راوړل دي، لیکن هغه به طور شاهد راوړل دي، به طور مثال کو طور پر کې اعتبار لپاره راوړل دي لکه ها موضوع دی کتاب
مقاصد کتاب کې امام بخاری مطلب دا ټول حدیثونه صحیح راوړي دي. ځکه په دې باندې علماء چې د اجماع نقل کړ دا او دوی خبر دا کوئی سړی طلاق خوري په خبره چې بخاری کې صحیح حدیث باندې خزن طلاق لیکن تراجمونه علاوه ځکه په تراجمو کې هغه د اعتبار لپاره د شاهد په تور راوړي تعلیقات نیو ذکر کړي لکه امام بخاری ور تراجم کې داسې باب ما یذکر فی الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرحد ومحمد بن جحش النبي صلی الله علیه وسلم الفحذ عورتن لکه داویل لیکلکه وی پخپل وی دلته وی فإنما المراد بكل ذلك مراد په ټول څه چې مقاصد د کتاب مراد موضوعي کتاب مراد چې په دې کې صحیح حدیثونه دي موضوعي وغیرہ تعلیقات نشتی ومتون الابواب کې متن د ابواب دون التراجم تراجم مراد ندي ونحوها او دارنګ دغه نه علاوه چې کوم متعلقات شواهد اغراوي ولل فی بعضها ما ليس من ذلك قطعا ځکه په دې تراجمو کې بعض هغه دي چې هغه قطعي نه دي لکه مثل قول بخاری دا وي ما یذکر فی الفخذ هغه بعد پاک ذکر کی په باره د پتون کې وير روایت کې د ابن عباس نه د جرحد نه محمد بن جحش نبی صلی الله علیه وسلم الفحذ عورت چې دا پتون عورت ته وقوله او دا قول فی اول باب من ابواب الغسل وقال بحث بن حکیم عن ابيه عن جده چې حکیم د خپل والد نه جد نه کې نبی صلی الله علیه وسلم الله حق ان یستحیا منه الله زیات حقدار چې نه حیا وشي فهذا قطعا دا یقیني دا چې لیس من شرطه دا د امام بخاری د شرایط مطابق نه دی لکه ولذلك دغه وجه لم يريده الحميدي في جمعه دا نه دی راوړي امام حميدي خپل په جمع بین صحیحین کې چې هغه جمع بین صحیحین د بخاری مسلم کړه فعلم ذلك پیش بده معنی فانه مهم دا داس مهم دی خافا چې یری والده والله عالم نو مطلب څه شو د دې تفصیل عبارت نه حافظ ابن صلاح صرف دا وینا کول غواړي چې بخاری کې صرف صحیح حدیثونه کویل شوی دي نه هغه محل کتاب بنیادی حصہ دا اور اصل مواد نه کې تراجم د ابواب مراد نه دی لکه د هغه تحت کاغه کوم خبره ذکر کړ دا نو هغه په دې کې ناراضي ځکه په خپل هغه چې تراجم ابواب کې موجوده یعنی ضعیف یا حسن تعلیقات هم چې ذکر شوی دی لکه ها مصنف په خپل سلور داسې عبارتونه ذکر کړي چې پاکه مطلقاً صحیح بخاری تمام حدیثونه صحیح صحت سره متصف دي په خپل امام بخاری په خپل نقل کوي او دغه ابو نصر وائلی 444 کې وفات دي نقل کوي او یو ابو عبد الله حمیدی اندلسی دی چې 428 کې وفات دي نو دا ټول دا خبره نقل کړ دا اوس الجامع المستد صحیح امام بخاری خپل کتاب نوم صحیح دی ادا دی چې هر یو مستقل قید حیثیت لري هغه د الجامع ستوي جامع هغه کتاب ته وي چې جميع ابواب الدین سره متعلقه حدیث پاغه من مشتمل لکه دغه ترتیب څه دی لکه ابواب علمیه معنی اخدل شي لکه جامع په سلسله کې دا شعر مشهور دی علما وی سیر آداب وتفسیر وعقائد فتن احکام واشرات ومناقب دا یو شعر ویلې په دې شعر کې فتن اشرات دې یو مسما د نمونه دي ښا او کله چې بدی کې زهد رقاق ذکر نشتی نو جامع د ټول مضامین له شامل دی مناسب تعبیر بداشي لکا مسند ستوي حدیثن چې دغه سند کې اتصال وي حضرت صلی الله علیه وسلم پوری صحیح ستوي چې په حدیث کې اوصاف خمسه جامع وي اوصاف خمسه بکی وي سند متصل کېدل یو دویم راوی کا عادل ہونا دریم چې ضابط سلورم شاذ نو مخفوظی پنځم د علت با پکې نیوي مختصر څه دی وای چې دا کتاب تمام صحیح احادیثو محیط نه دی چې ټول احادیثونه راوړي بلکې مختصر کړي دي صحیح دی بلکې صحیح احادیث انتخابي کړي ها نو چې کوم احادیث ترجمه الباب مقصد ثابتېږي نو د هغه اخراج د امام بخاری مراد دی لکه من امور رسول الله نه مسره دی امور مون هغه حضرت صلی الله علیه وسلم ذاتی اوصاف سنن مراد اقوال افعال ایام مراد احوال حوادث چې باغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تعلق لري خو د بعثت نه مخې وي یا د بعثت ته رجل نه رسول حضرت سلم افعال او اقوال وغیرہ ذالک دا ټول پدې کې یی مثال کے طور پر څه راغله لکا دارنګ مطلق قول د حافظ ابو النصر اوایلی لکا هغه هم پدې کې راغله لکا وقال بعض بن حکیم چې دا تعلیق اگر چې صيغه د جزم سره دی مګر د امام بخاری شرط مان نه دی حسن درجه کې دی ځکه چې د سند د رجال اگر چې ثقه دي مګر د سند مروي احادیث حجت او نه حجت کېدل کې اختلاف دي
امام بخاری ویلي چې دا زموږ په دین باندې حجت دی، امام شافعي چې حجت نه دی.